الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رسول الله وصلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. قدرمند مسلمانانو، پدې کې هیڅ شک و شبهه نشته چې سردار دو جهان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل کولو سره انسان ته ډېرې اخروي فائدې، اجرونه او ثوابونه حاصلېږي. دغه رنګ په شرعي احکامات او خاص کر د نبی علیه السلام په سنت باندې عمل کولو سره انسان ته ډېرې طبي، ډاکټري، ساینسي او دنیاوي فائدې هم حاصلېږي. لہذا نن به درته د اسلامي احکامات او خاص کر د سنتو ژوندي کولو او په دې باندې د عمل کولو ساینسي، طبي او دنیاوي فائدې بیانوم. خو د ټولو نه مخکې په دې خبره ځان پوهول پکار دي چې موږ مسلمانان چې په شرعي احکاماتو او د نبی علیه السلام په سنتو باندې عمل کوو، نو دا د دې وجه پر عمل کوو چې دا موږ ته د الله او د هغه رسول محمد صلی الله علیه وسلم د طرفه د کولو حکم شوی دی او د دې په عملی کولو یې زمونږ د پاره اجرونه او ثوابونه مقرر کړي دي. د دې وجې په دې عمل نه کوو چې ګینې ډاکټران او ساینسدانانو د دې اعمالو طبي، ساینسي او دنیوي فواید بیان کړي او ګینې موږ د هغې نه متاثره شو. بلکې که موږ ته په یو حکم کې د خپل قاصر عقل مطابق ساینسي او طبي فایده یا مصلحت معلوم هم نشي، بیا به هم په دې باندې عمل کوو، ځکه د مسلمان د پاره مقصود او اهم شیز د شریعت او سنت اتباع ده، نه د ساینس او ډاکټري تحقیقات اتباع. وجه دا ده چې ساینسي، طبي او ډاکټري تجربات خو هر وخت په وخت له بدلیږي را بدلیږي. نو اوس کو چېرته یو شرعي حکم او سنت په یو ساینس باندې موږ ومنو، نو کله چې څه وخت پس دغه ساینسي تجربه او تحقیق بدل شي یا غلط ثابت شي، نو بیا به خلق اصل حکم د شریعت او سنت هم پرېږدي چې دا خو ځان له یو نوی نقصان دی. دغه وجه ده چې کله زموږ اسلاف او مشرانو په دغه شرعي احکامات او سنت عمل کولو، نو هم د دې وجې پرې کولو چې دا الهي او نبوي حکمونه ګڼل او د دواړو جهانو سعادت او نیکبختیا یې پکې لیدله. او بله خبره دا ده چې انسان طبعا حریص دی. البته دا خبره ضرور شته چې انسان طبعا حریص دی که چېرته د حکم او په سنت باندې د عمل کولو دپاره د اخروي فواید بیانولو سره سره د دې حکم، مصلحت، اسرار، طبي، ساینسي او دنیوي فواید هم بیان کړی شي، نو انسان فطرتاً خوشحال او مطمئن شي، هغه طرف ته متوجه شي او په هغې باندې بیا په شوق سره عمل کوي. نو اوس هغه احکامات چې د سنتو نه ثابت دی او بیا د هغې ساینسي او طبي فواید، پای کې حول د خوراک نه مخکې لاسونه وینځل د احادیثو په رڼا کې. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: من احب ان یکثر الله خیر بیته فلیتوضأ اذا حضر غداؤه واذا رفع. څوک چې دا غواړي چې د په کور کې د خیر زیات وي، نو دله پکار دی چې کله خوراک راشي نو لاسونه دې ووینځي، او چې کله د خوراک نه فارغ شي نو هم لاسونه دې ووینځي. دا د نبی علیه الصلاة والسلام عادت مبارکه هم و چې د خوراک نه مخکې او وروستو به یې لاسونه وینځل. اوس د خوراک نه مخکې د لاسونو وینځلو ساینسي او طبي فواید څه شی دي؟ نو دا خبره تسلیم شوې ده چې د خوراک نه مخکې لاسونه وینځل ضروري دي، ځکه چې په روزمره ژوند کې د انسان لاس د مختلف شیانو سره لګي، نو ممکنه ده چې جراثیم یا نور زهریلا او کیمیکل شیان د ده له لاس سره ننښتي وي. اوس چې کله بغیر د لاس وینځلو نه خوراک شروع کړي، نو یقیني خبره ده چې دغه جراثیم به د خوراک سره یو ځای د معدې ته ځي، چې دا د انسان د بیمارۍ سبب ګرځي، بلکې ډېر کرته د انسان د هلاکت سبب هم ګرځي. دغه شان د خوراک نه وروستو د لاسونو وینځلو اهمیت
ابو داود شریف کې حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من نام وفي يده غمر ولم يغسله فاصابه شيء فلا يلومن الا نفسه. څوک چې په داسې حالت کې ودی شي چې د پلاس کې د خوراک څه اثر او د هغه یوي او د هغه بیو او دی اونوینځي بیا دته د دې په وجه سره ضرر ورسینو دا د خپل ځان ملامت کړي او دا ضرر دی د خپل غلطي او غفلت نتیجه وګڼي چې لاسونه د خوراک نه پس نه دی وینځلي. بل دا که دا غوړ لاسونه د جامو کپړو یا سترګو سره ولګي نو دا هم نقصانی خبره ده. لهذا د خوراک نه وروسته په لاسونو وینځلو کې هم ډېر فواید دي. په ګوتو خوراک کول او د ګوتو سټل د احادیثو په رڼا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلم شریف حدیث کې فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يأكل بثلاث اصابع فاذا فرغ لعقها. بشک رسول الله صلی الله علیه وسلم په درې ګوتو خوراک کولو او چې کله به د خوراک نه فارغ شونه ګوتې به یې سټلي. بل دا چې په ګوتو سټلو کې د خوراک برکت هم وي. د مسلم شریف حدیث ته حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم امر بلعق الاصابع والصحفة وقال انکم لا تدرون فأيكم البرکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګوتو او د لوخ یعنی د خوراک پلیټ یا کاسه وغیرہ د سټلو حکم کړی او فرمایلی دي چې تاسو ته پته نشته چې تاسو په کوم خوراک او کوم انوړی کې برکت دی. نو اوس په ګوتو د خوراک کولو او د ګوتو سټولو ساینسي او طبي فایدې څه شي دي؟ نو دا ساینسي طبي او ډاکټري تحقیق هم دا دی چې په چمچه باندې د خوراک کولو په نسبت په ګوتو باندې د خوراک فایده مند دی. ځکه چې کله په ګوتو باندې خوراک کولی شي نو د ګوتو د مساماتو یعنی د هغه باریکو سورونه په کومو چې خوله راوځي د دې نه د خوراک کولو په دوران کې فایدهمند مواد راوځي یعنی خوراک هضمونکي رطوبت هغې ته ډایجسټیو سیکریلاین وایي ورنه راوځي کوم چې صرف په مایکروسکوپ باندې لیدلی شي او دا فایدهمند مواد د نوړۍ سره شاملیږي. اوس چې دا کله نوړۍ سره یوځای شي یا د ګوتو سټلو په وخت معدې ته لاړ شي نو دا د معدې او هضم دپاره ډېر فایدهمند وي. تر دې پورې چې ډاکټرانو لیکلي که چېرته د خوراک نه وروسته ګوتې وسټلی شي نو د دې ښه اثر به په سترګو دماغ او زړه او معده باندې هم غورځېږي. پخی لاس خوراک کول پخی لاس باندې خوراک کول سنت دی. د ابو داود شریف حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینه. پتا سو کې چې څوک خوراک کوي نو هغه د پخی لاس کوي. اوس جدید ساينس تحقیق دا خبره ثابته کړې چې د خوراک په وخت کې د انسان د خلاص او ګس لاس دواړو نه داسې شعاګانې یعنی فلوشي راوځي چې هغه په سترګو نه ښکاري یعنی انویزیبل ریز دي. بیا د خلاص او د ګس لاس په شعاو کې دا فرق دی چې د خلاص شعاګانې مثبت یعنی پازیټیو دي او په دې کې شفا ده او د ګس لاس شعاګانې نیگیټیو دي او په دې کې شفا نشته. او چې څوک په خلاص باندې خوراک کوي نو یقیني خبره ده چې دغه فایدهمند شعا به د خوراک سره یوځای د معدې ته ځي چې دا د لپاره شفا ده. بل دا چې په ګس لاس خو استنجا دپاره هم استعمالیږي. امکان شته چې په دې کې څه جراثیم پاتې وي نو په دې لاس خوراک صحیح کول نه دي. دغه شان په حدیثو کې د مسواک استعمالېدو تاکید راغلی. د بخاري شریف حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لولا نشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة. فرمای که په ما باندې د خپل امت دا خبره مشکل نه ګڼلې یعنی فرمای نبی علیہ السلام که په ما خپل امت باندې دا خبره مشکل نه ګڼلې نو ما به دوی ته حکم کړی وی چې د ماسخوتن مونځ وروسته کوي او د هر مانځه د اودس سره مسواک استعمالوي. یعنی که ما سره دا یاره نه وی چې زما امت به په تکلیف کې مبتلا شي نو ما به دوی ته دا فرض ګرځولی وی. اوس دغه د دې مسواک استعمالو طبي او ساینسي فایدې څه شی دي؟ جدید تحقیق هم دا ثابته کړی چې مسواک په استعمالولو سره انسان د خولې غاښونو معدې او نورو ډیرو بیماریانو نه محفوظه کیږي. ځکه چې کله د غاښونو په منځ کې دا خوراک اجزا پاتې شي او مسواک استعمال نه کړی شي نو څه وخت پس دغه اجزا بدبوی پیدا کړي او د دې نه خطرناک جراثیم پیدا شي چې د انسان د غاښونو ورو او معدې دپاره سخت نقصاني دي.
اوس کو یو سړی مسواک استعمالوي نو په مسواک کې جراثیم کش انټي بیکټیریل خواص موجود دي چې د دې په وجه د غاښونو موجود جراثیم ختمیږي. بل دا چې په بازار کې خرڅېدونکو ټوت پیسټ کې هم اهم جز فلورایډ دی چې دا د غاښونو جراثیمو ختمولو کې هم اهم کردار ادا کوي. او عام طور په بازاري ټوت پیسټو کې مصنوعي فلورایډ شاملول شي، حالانکه دا فلورایډ په مسواک کې قدرتي طور باندې کاملې طریقې سره موجود وي چې د دې استعمال د غاښونو دپاره ډېر فایدهمند دی. بله دا چې په هر مسواک کې یو تیزابي ماده ټانیک ایسډ چې ورته ویلی شي موجود وي چې دا خاص کر د غاښونو چینجي او جراثیم وژني. تر دې پورې چې مسواک کې داسې دافع تعفن انټي سیپټیک مواد موجود دي چې بعض جراثیم خو صرف او صرف هم په دغه د مسواک په استعمالولو سره ختمیږي، په بل هیڅ قسمه دوایانو سره نه ختمیږي. د دې باره کې یو واقع ده، د امریکي یو کس د خپل اسلام راوړلو واقع داسې بیانوي چې ماته د غاښونو او د ورو داسې لاعلاجه بیماري پیدا شوې وه چې د هغه ماهر او سپیشلیست ډاکټران د دې علاج نه عاجز شوي وو. اخر دا چې د امریکې یو د غټو او ټکله ډاکټرانو یو کمیټي بورډ په دې باندې کېناستله او د ما سره د انساني همدردۍ په بنیاد یې ماته دوایي تجویز کړه او راله یې راکړه چې ته دا استعمال کړه، په دې سره به ستا په مرض کې څه نه څه تخفیف راشي. کله چې ما دوایي راواخیست او کور ته روان شو نو په لاره کې مې د یو مسلمان دوست سره ملاقات وشو. هغه رانه پوښتنه وکړه چې چېرته تللی وې؟ ما ورته ټوله واقعه او د مرض بیان کړو. نو هغه زه نورو مسلمانانو ته بوتلم کوم چې دغه وخت امریکې ته د اسلام خورولو دپاره راغلي. موږ د هغوی سره ناست وو. څه وخت پس دوی ټول د اودس کولو دپاره پاڅېدو، ټولو سره مسواکونه وو. تبلیغي جماعت راغلی وو، الحمدلله ټول د مسواکونو اهتمام کوي، خپل غاښونه یې پرې صفا کول. ما چې دوی سره دا مسواکونه ولیدل نو زه ډېر حیران شوم. پوښتنه مې ورنه وکړه چې دا لرګي د څه شي دي او د څه دپاره استعمالوي؟ هغوی راته ویل دا یو سنت عمل دی، په دې سره مانځه اجر زیاتیږي او نور ډېرې اخروي او دنیوي ګټې دي او ورسره سره د غاښونو او د ورو دپاره هم ډېر فایدهمند دي. هغوی ما له هم یو مسواک راکړو، ما استعمال کړو. زه د دې سره یو څو ورځې پاتې شوم. دا مسواک به مې استعمالو. 8 ورځې پس زما د غاښونو او د ورو بیماري تر ډېره حده ښه شوه. چونکې ډاکټرانو راته ویلي چې 8 ورځې پس به د معاینې دپاره دوباره راځي. نو زه هلته ورغلم. هغوی چې زما معاینه وکړه نو ډېر خوشحاله شو چې زموږ په دوایي سره ډېر خطرناک مرض نه درته شفا حاصله شو. ما چونکې د دوی دوایي د سره استعمال کړې نه وه نو هغه ټوله دوایي مې ورته په میز کېښودله. هغوی چې دوایي هماغه شان سالمه ولیده نو حیران شو. پوښتنه یې وکړه چې کله تا دا دوایي استعمال کړې نه ده نو بیا دا شفا درته په څه حاصله شو؟ ما د ځان سره مسواک وړی و، هغه مې ورته وښوده. ورته مې ویل چې ما دا 100 ورځې صرف او صرف همدا مسواک استعمال کړی دی چې د دې په وجه راته شفا حاصله شو. هغوی چې دا مسواک ولیدو نو نور هم ډېر حیران شو. د دې تصویران یې واخیست او په دې باندې ساینسي او طبي تحقیق شروع کړو چې په دې مسواک کې کوم اهم مواد دي چې غاښونه ورو لاعلاجه بیماري ورسره ښه کېږي. دغه کس وایي چې کله ما د اسلام دا پاکیزه مذهب ولیدو او د ده په هر حکم کې مې دنیاوي او اخروي فایدې ولیدلې نو ما هم اسلام قبول کړو. بله دا خبره چې مسواک استعمالونکي به د زړه، معدې او د غاښونو د مرض نه محفوظه وي. دا یو مسلمه خبره ده چې کوم بکټیریا د زړه په والونو باندې حمله کوي او دا ختموي نو دا هغه بکټیریا ده چې د مسواک د نه استعمالولو په وجه د غاښونو په منځ کې پیدا کیږي او بیا د خولې د لارې نه لاندې وجود ته ځي او د زړه په والونو حمله کوي. الله جل شانه د عمل کولو توفیق راکړي.